بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا اوس دا خاص په حکم باندې په دویم حکم باندې موږ درې تفریحات پیش کړل. بیا دا خاص په اولنی حکم باندې یو تفریح پیش ولا. وس د خاص په دی اول حکم باندې درې تفریحات د نور ذکر کړي. په ومنس کې پکې یو دوه اعتراضات دي چې دا اعتراضات په موږ باندې کړی دي امام شافعي رحمت الله علیه او داغو څخه غلط فهمی ده. دا غي د وجنه هغه دا اعتراضات کړی دي نه آب ختمو. لاول تاسو ځان په خبره اتر باندې پوهږئ چې سم مسله صدا مسله دا ده چې کله یو سړی ولګي او خپل خزي سره طلاق ولور کې درې طلاق ولور کې درې طلاق ولور کې خزي او دا خزه د دې سړی نه باین شي لاړ شي او دا خزه د بل خاون سره نکاح وکي خدا چې ته خراب خزه جو بل خاون ولهم طلاق ورکی او دا غي عدت هم تیر کی او دغه خزه د لولنی خاونتا بیا را واپس شي لولنی خاونتا بیا را واپس شي نو وسه دا خاون بیا د دریو طلاق مالک شو اول ورسو طلاق ورکړو د درې طلاق مالک شو او وس دا خاون بیا چې دا خزه ته واپس را لاله جوز دا خاون د سو طلاقونو مالک شو دریو مالک شو په دې خبره باندې خو اتفاق ده چې درې طلاق ورکړي دي او خزه ته لاړه او بیا خزه د بل خاون سره وو هغه طلاق کړل او بیا دی خاون نه راغله نو مکه درې طلاق ورکړي نو دا خاون د سو طلاق مالک ده دریو دا خبره ختم شو په دې کې اتفاق ده. اوس د شوش والا چې دا سړی ولګي دوی خپل خزله یو طلاق ورکوي دوه ورکړل درې ته دي ورکړي یا یو ورکړي سو ورکړي دوی ورکړي بیا دې خاون عیدت تیر کو ادا خزه خاون نه باینه شولا لاړه بل سړي سره نکاح وکړو او هغه بل سړي ولهم طلاق ورکو داغه عیدت تیر کو اوس بیا رااله دې لولي خاون لا اوس رااله دې لولي خاون لا نو دې اولنی خاون دې خزله مکه یو طلاق ورکړو مکه له سو طلاق ورکړو نو وس دا د دوو طلاقو مالک ته دا سړی د سو طلاق مالک ته د دوو اګه مکه ول دوه طلاق ورکړو جوس دا سړی د سو طلاق مالک ته د یو طلاق مالک ته دا خبره کوي امام شافعي رحمت الله علیه دا خبره څوک کوي امام شافعي رحمت الله علیه کوي او مونږ وایو کله سړی دا امام شافعي رحمت الله علیه سره امام محمد رحمت الله علیه هم ده او شیخین یعنی امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي کدی سړی د خزلا یو طلاق ورکړي او کدو طلاق ورکړي او کدری ورکړي خو چې کله دا د بل خاون سره پاتې شولا او واپس راغله نو دا خزبا د دې خزه د خزه د لولي خاون تر راغله نو دې خاون ته وسوم د دریو طلاق اختیار ده. په خبره باندې پوه شوي تاسو په خبره باندې پوه شوي. اوس امام شافعي رحمت الله علیه وایي چورورې دې خبره ده چې تا په قران مجید نه چې کم آیات نه ته استدلال نشي نو هغه ده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو دلګي دا حتی لفظ خاص ته او تداوي کنه امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې تاسو دا وایي اے احنافو چې خاص په خپل مخصوص باندې قطعي تور باندې دلالت کوي خاص په خپل مخصوص باندې قطعي تور باندې دلالت کوي نو حتی خو راځي د انتهای غایه لپاره د سره لپاره د انتهای غایه لپاره راځي نو مطلب دا شو چې د سړي چې د غزل کم طلاقونه ورکړي دي داغي انتها صرف په دې باندې راغله چې د حتی انتهای په دې باندې رااله تنکي حزوجن غیره چې هغه د بل خاون سره نکاح وکړي نو یې د قران مجید نه غوسه د لفظ حتی نه دا معلومه شو چې کم حرمت د لولنی سړي نه راغلو هغه د بل سړي په نکاح باندې شو ختم شو نو بل سړي په نکاح باندې قران مجید نه صرف د حتی نه دا معلومیږي چې دا لفظ خاص دی او خاص په خپل مخصوص باندې قطعي تور باندې شامل دی نو دې دا معلومیږي چې صرف دا سړی ولګي دا خزه ولګي او د بل سړي سره نکاح وکي نو دا خزه د اول خاوند لپاره څه شوله حلال شوله نو چې دا خزه د قران مجید صرف دا معلومیږي اوس په دې باندې دا خبره زیاتول
چیرې دې سړی ته اول د دریو مالکو جو وسو ته دریو مالک ته او لاول درې ورکړو جو وس په درې ورکول شي او لاول دوه ورکړو جو وس په بیا د دریو مالک ته اول یو ورکړو جو وس بیا د دریو مالک ته دا تاسو په خاص د کتاب الله باندې زیادت کوئ او چې منګه کوو نو موږ ته خو چې دا ناروا دي او چې تکه جو وس خدا د پاره جایز دي سو هم قتل څنګه ده हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो قتل भी करता है तो चर्चा नहीं होता مې په خپل باندې کوم موږ د وجه ډیجیټل له نو موږ ته چا دا ویلي چې دا موږ د حتی تنکیح نه خبره معلومه کړی دا دا ستا غلط فهمي ده او ته چې وې چې دا دلیل موږ په حتی تنکیح نه ولله نو دا خبره ده غلطه ده موږ چې وایو چې دا لاولنې خاوند نه چکر د اخذ لاړه نو موږ دا خبره شهر دا کله به واپس خاوند تراله نو دې لپاره دوه خبرې ضروری یو دا چې د بل خاوند سره په نکاح باندې کار نه کیږي بلکې هغه سره وتی کوي او بیا بوله طلاق ورکړي د عیدت په تیرې او چې کله دا راځي نو واپس په دریو طلاق سره به راځي دا خبره موږ د قرآن مجید نه ثابتو کوم د قرآن مجید نه ثابتوله نو تا موږ باندې اعتراض الو کوله موږ دا ثابتو په حدیث د عسیله سره حدیث د عسیله څنګه ده یو زنانه رفاعه القرزن رفاعه داراله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وی چې لکه زما د سړی مال طلاق را کړه امراه رفاعه یعنی رفاعه د سړی نه نوم رفاعه د سړی نه نوم د خپل خزل طلاق ور کړه د خپل خزل طلاق ور کړه نو دا رفاعه د امراه رفاعه قرزی دا زنانه چې کله د طلاق ملاو شو دا طلاق د ورستو دی نکاح وکړو د عبدالرحمن ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ زبیر نه زبیر د عبد الرحمن ابن زبیر سره کله چې عبدالرحمن ابن زبیر سره دی نکاح وکړو نو الله کې د دوه دوانو معامله برابر نه دا رااله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی الله رسول صلی الله علیه وسلم ما وجدته الا كهدبه ثوبي هدبه ثوبي مطلب دا کپڑے خپل د چکړه وای لکه ما ونه مونږ مگر هغه مې د سو مونږ مطلب عینین مې مونږ چې لکه دې دماغه حق نشي پوره کوله د زوجیت حق نشي پوره کوله یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی ته خپل مخکې خاوند ته بیا واپس کیږي اتريدين ان تعودي الى رفاعه تعودي الى رفاعه دا سه الفاظ دي چې ته د رفاعت واپس کیږي نو دی واپس کیږي مردا جو لا حتى تذوقي عسيلته حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك چې تاسو نشئ واپس کړئ تر دې پورې چې ته د هغه د غبین ګوټي نه وسکي او هغه ست د غبین ګوټي نه وسکي مطلب دا چې کله تاسو دیوبل سره جما وګي نو پس هغه نه ملګا دا طلاق وګيږي خو چې سو پورې نکاح خو شوه لري خو چې سو پورې هغه ته نږدې شوه نه او دا جما نه کړي نو دا چې دا نه واقع کیږي دا طلاق باندې کیږي دا هغه وخت پورې پوه شو به معنی یعنی د مخه خاونه بارته نشي حلال دي نو وی چې لکه څنګه د دینه په عبارت النصر دا خبره معلومه شوله چې د دویم خاوند لپاره وتی کول لري خځه سره لازم او ضروری دي د قشان په اشاره النصر د دینه دا خبره معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته اتوریدین ان تعودي او عود ولګي اولنی حالت ته واپس کېدل او څه ته ولګي اولنی حالت واپس کېدل نو په اول حالت کې دا سړی د خځې د لپاره د درو طلاق مالک ته نو وس چې دا کله خزر واپس شو یو سوم د درو طلاق مالک ته لکه په نو شو به دی باندې نو دې چې دا کوم خبره کوي چې تاسو په حتی په خاص کتاب الله باندې زیادت کوي نو دا هم په خاص کتاب الله باندې زیادت نه کړي دا موږ د سره دینه معلومو نو بلکې دا موږ د سره ما ثابتو د حدیث د عسیله نه پوه شو به معنی دغه حدیث دې ته په حدیث په کتابونو کې حدیث عسیله وایي لکه پوه شوي د یو استاد خبره مې اوریدله د عسیله رضی الله تعالی عنها هو حدیث د عسیله رضی الله عنها نه دغه نور عسیله خو دغه غبین ګوټی ته وایي ثم ان المذكور ورته لکه پوه شوي ثم ان المصنف رحمت الله علیه و بیا مصنف رحمت الله علیه ذکرها هنا من تفریعات الخاصه ذکر کړي دي لږه تفریعات د خاص على مذهبي په خپل مذهب باندې 7 تفریعات او تفریعات 4 منها ما تم الان ويسلور خد دین اوس پوره شولې کنه و3 منها ما سيجيء او 3 بر دین ورستو چرند دا بس شي را بشي واورد بين هذه الاربعه والثلاثه باعتراضين للشافعي فمصنف رحمت الله علیه راوړي دي د دریو د سلورو او د دریو په منځ کې دوه اعتراضونه د امام شافعي رحمت الله علیه دی علینا په باندې مع جوابهما سره جواب د دینه على سبيل
جمل المعترضه په طریقې دا د جملې معترضه باندې الګه پوه شوي جمله معترضه څه ته وایي چې د مخکې وروستو سره تعلق نه نو فقال فرمای ومحلليه الزوج الثاني او د دویم خاوند حلالیدل لري اولنې خځې د پاره بحديث العسيله دا په حدیث د غسیله سره دی لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره دا په حتى تنكح زوجا غيره سره هغه ته جواب ورکړی دی نور قصې نه کړي نو یې قصه زره تقوم کنه سره ناسم وي هو جواب سوال مقدر دا جواب د سوال مقدرنا يرد علينا من جانب الشافعي رضي الله رحمه الله عليه چې دا وارد کیږي په موږ نه چره طرف نه وي وتقرير سوال لابد من تمهيد مقدمه وای د سوال دا تقریر نمک کې ضروری دا چې موږ یو مقدمه بیان کوو ا مقدمه سره اداره ان الزوج اذا ان طلق امراته ثلاثا کله چې سړی ولګي د خپل خځلې سو طلاق ورکړل فزور زور ما سره وای ونکحت زوجا اخر او نکاح وکړو د خځې د بل خاوند سره ثم طلقها الزوج الثاني زم خاوند د خځې طلاق ورکو ونکحت الزوج الاول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاثة تطليقات نو اولنې خاوند مالک ته په دویم ځل باندې د دریو طلاق مستقلو بالاتفاق اتفاقی تور باندې وان طلق امراته او کچری دي سړي خپل خځې له څور کو مادون الثلاث د دریونه کم من واحده یعنی یا خو له یو طلاق ورکو او اثنين یې ولا ونکحت زوجا اخر حدیث خځې د بل سړي سره نکاح وکړو ثم طلقها الزوج الثاني او بیا یې خځه طلاق ورکو زم خاوند ونکحت الزوج الاول او نکاح وکړو د دې سره چا فعند محمد والشافعي رحمهم الله تعالى يملك الزوج الاول حينئذ مالک به دا اولنې خاوند په دغه وخت کې ما بقي من الاثنين او واحد کباقي پاتې دو پاتې او کسو پاتې یو پاتې يعني ان طلقها سابقا واحدا کجریده طلاق ورکړی دی خځې له څو طلاقه یو فیملک الان ان یطلق اثنين نو اوس د څو طلاق مالک دی وتصير مغلظه نو لاخذ بسو ګرځي وان طلقها سابقا اثنين او کدی سړي د خځې له څو طلاق ورکړي دوا نو یملک الان ان یطلقها واحدا لا غیره نو دی به خځې له څو طلاق ورکړي یو ورکړي باندې کوي وعند ابي حنيفه او ابي يوسف رحمهم الله تعالى او د چا باندې د شیخین باندې یملک الزوج الاول ان یطلقها ثلاثا مالک د الاولنې خاوند چې خځې له څو طلاق ورکړي ويكون ما مذا من الطلقه والطلقتين حذرا او دا کوم چې یو طلاق مخ ورکړي یا دو طلاق ورکړي دي دا څه شولو فزول شولو حذرا معنی سره فزول ختم باطل ضایع لأن الزوج الثاني يكون محللا إياها للزوج الأول بحل جديد ذكر دویم خاوند اول خاوند بار خذ حلال کړل په حل جديد سره ذکر دویم خاوند حلالون کړي د اول خاوند بار د خذ په حل جديد سره وينهدم ما مضى او ختم بشياغه تیر شوی دی یو طلاق دو طلاق یا درې طلاق فاعترض عليه الشافعي وسغ سوال لري پس اعتراض وکړو بچا باندې امام صاحبانی شافعی رحمت الله علیه بان المتمسك في هذا الباب چې تاسو دا دلیل نیول دلیل نیونکې په دې باب کې دا دلیل نیول پس سره دي دا الله تعالی په دې قول سره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وكلمه حتى لفظ خاص او كلمه حتى لفظ خاص ته وزيال معنى الغايه والنهايه وذكر شوی د معنی د غایه او انتها لپاره فيفهم فهميږي ان نکاح الزوج الثاني چې نکاح د دویم خاوند غایه للحرمه الغلیظه دا انتها د حرمت غلیظه الثابته بالطلقات الثلاث کم چې ثابت شي د بدریو طلاقونو سره الګه پوه شو بلی باندې یعنی کما طلاق درې طلاقونو باندې چې کوم تغلیظ ثابت شو نه صرف په نکاح سره شو ختم شو ولا تاثير للغايه فيما بعدها او دا دې غایه څه تاثیر نشته د دین ورستو فلم يفهم نو د دې آیت نه نه فهميږي
ان بعد النکاح چې د نکاح وروسته يحدث حل جديد للزوج الاول چې د الاولني خاوند لپاره حل جديد ثابتيږي ففي هذا ابطال موجب الخاص نو بدی کې باطل ول دي د موجب د خاص هغه چې هغه حتی لري فلما لم يكن الګه پوښ به معنی فلما لم يكن الزوج محللا فيما وجد فيه المغيا وکله چې د فهم خاوند حلالون کنه د اول لپاره په صورت کې کم کې چې مغیا مندلګي مغیا مطلب سره لکه هو طلاقات صلات درې طلاق دي چې په درې طلاقونو کې دا دویم خاوند اولنی خاوند لپاره حلالون کنه نو ففي ما لم يوجد المغیا نو په هغه صورت کې کوم کې چې مغیر مندلګي چې هغه د دریو نه کم دي نو اولا ان يكون محللا دا غوړه چې د محلل نشي نو فلا يكون الزوج الثاني نو نبي د دویم خاوند محللا حلالون کې اياها د خزل للزوج الاول د الاولني خاوند لپاره بحل جديد بحل جديد سره یلګه پويږي کنه اسی په خوېږي را خوېږي یاره پوښوي مې وګوره ورته فيقول المصنف في جوابه نو مصنف رحمت الله علیه په جواب درېږي الګا دا خاصه تفصیلی کړه نه نو دا خبره راځه خبره کوم چې ما کړو په عربی کې سی پوي خو شرح ده کنه نو شرح کې خو دغه تفصیل نو دغه تاسو په دې لپاره نور شروع ته ضرورت نشته ده ځکه څه دونه ودوګه د کړی دا چې په نور شری ګورو یا به نور د کړی دا هغه اصل خبره بدني لشي چې څه خبره ده فيقول المصنف رحمه الله عليه في جوابه من جانب ابي حنيفه رحمه الله عليه فهذا امام ابو حنيفه رحمه الله عليه طرفنا فرمای چې ان كون الزوج الثاني معللا اياها للزوج الاول چې دا فهم خاوند چې حلالون کړي دي خزدله د اول خاوند لپاره انما نثبته بحديث العسيله ودا موږ ثابتو په حدیث د عسيله سره الګه په حدیث د عسيله سره ثابتو لا بقولي حتى تنكح كما زعمتم حتى تنكح سره موږ دا نه ثابتو لکه څنګه چې تاسو ګومان دي و حدیث د عسيله برته بیان نه کی ویم دا کنه بیان دا غیر دا بیان ان امراه رفاعه چې واخذوا رفاعه د بني قريظه د يهوديانو یو قبيله و نو دغه رفاعه دغه خذ جاءت الى رسول صلى الله عليه وسلم يعني رفاعه سړینم دی دغه خذ د رفاعه رااله پیغمبر اسلام ته او وی ان رفاعه طلقني ثلاثه رفاعه مال درې طلاق راکړل فنکحت بعبد الرحمن بن زبير رضي الله تعالى عنه ما د عبد الرحمن بن زبير ځان سره نکاح وکړه فما وجدته الا كهدبه ثوبي هذا نو ما ونه مندو مگر داغه د کپڑے د طرف زما یعنی پشان د کپڑے طرف مطلب دا چې یعنی وجدته عنینا ما عنین ونه مندو عنین دې ویل کې چې د وړو بول زید جمعه لپاره نه ودرېږي فقال عليه الصلاه والسلام بامر الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اتريدين ان تعودي الى رفاعه تا اراده لري چې عود وکي واپس رفاعه ودلګه دا عود ټک نه په دغه باندې موږ دلیل نشو قالت نعم او قال بامر الله فرمایل لا حتى تذوق من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك چې توسکه وې ته نشتلې تر دې پورې چې توسکه دا غدا کمین ګوټینا او هغه وسکه ستاده کمین ګوټینا مطلب دا چې تاسو دیو بل نماز واخلې جماع وکړئ دیو بل سره فهذا الحديث مسوق لبيان وهذا حديث راول شيء دلیل لپاره دلیل بیان لپاره انه يشترط وضع الزوج الثاني ايضا چې د دویم خاوند لپاره وتی چې دا ضروری ده او دا خبره خلاص سره تاسو منه کنه چې صرف په نکاح باندې کار نه کیږي بلکې د دویم خاوند باندې اولنی خځ سره د خځ سره بسکای وتی بکای بمثل وزياده بمثل الكتاب جائز من الاتفاق او زياده بمثل الذي سيعني بخبر مشهور سر دا جائز ده اتفاق وهذا الحديث كما انه يدل على اشتراط الوضع بعباره النص او دا حدیث لکه څنګه چې دلالت کوي په اشتراط ودی باندې په عبارت النص سره فقدا يدل على محلليه زوج الثاني نو دا غرنګي دا دلالت کوي په چې دویم خاوند اول د لپاره حلالون کړي دویم خاوند اول د لپاره حلالون کړي به اشاره النص پس سره فاشاره النص وذلك او ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال لها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو اتريدين ان تعودي الى رفاعه چې ته اراده لري چې واپس شي عود ته ورته ویل دي ولم يقل له ورته ونه اتريدين ان تنتهي حرمتك وې دې ورته نه دی ویلي پیغمبر علیه السلام چې ته واړې چې د خپل حرمت ختم کې دې ورته نه ویلي بلکې چې واپس شي والعود او عود څه وي هو الرجوع الى الحاله الاولى اولنی حالت ته واپس کېدل وفي الحاله الاولى كان الحل ثابتا لها او په اولنی حالت کې د خاوند لپاره حلت ثابت وو د دریو طلاقونو فاذا عادت الحاله الاولى وکله چې واپس ودا قتل اولنی حالت نو عاد الحل نو واپس راغل د حلت وتجدد باستقلاله او هغه نوې شو په مستقل دور واذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وکله ثابت شو دا نص
کله چې ثابتوي دا نس کله چې ثابت کو حلت پدین سره کله ثابت شو حلت پدین سره په هغه صورت کې چې پای کې سره حل نشته یعنی چې پدریو طلاقونو کې حلت ثابت کو نو چې پدریو طلاقونو د سره حلت نشته نو په یو ادو کو په طریقه اوله سره ثابتای واذا ثبت بهذا النص الحل کله چې ثابت شو حلت بدین سره فيما عدم په صورت کې چې معدوم پایږي حلت چا درې طلاق دي نو ففيما كان الحل ناقصا نو بکم لګي چې حلت ناقص وي چې هغه درې نه کم دي او لا وردي ان يكون زوج الثاني چې شیره دویم خاون متمما للحل الناقص پورا کون کې هغه حل ناقص لره بطريق الاكمل بطريقه اكمل سره لکه پوه شوي نو خبر وګدره خو اسانه ده لکه پوه شوي په دغه باندې چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کړی چې تاسو په خاص د کتاب الله باندې زیارت نه منئ نو تاسو په خاص د کتاب الله باندې زیارت کړی په حتا باندې دغه حتا تن کې حاضر جن غیره دینه خو صرف دا معلومیږي چې دویم خاون به صرف د اول سره نکاح وکي او بس هغه حلت دغه ختم شو تغلیظ ختم شو نو تاسو به دا نور خبرې چې مخکینه د اول یو مالک او وس دریو بیا مالک ته دا تاسو به دې سره زیاتوي نو دا په خاص د کتاب الله باندې زیارت ته و اما اعتراض باندې چې موږ دا په دې سره ثابتوله موږ په دې سره نه کوو بلکې په حدیث او سره سره کوو الګا پوه شوي ورځي به دا په واړو یاد بکې صحیح